ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كجسد واحد اشتكى عينه اشتكى كله إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسجد اقصی کے جلوے ہو یا کعبے کا جمال، مسجد اقصی کے جلوے ہوں یا کعبے کا جمال، اتحاد کفر سے ہر انجمن خطرے میں ہے. جاگ خوابوں کے بنور سے اے محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے آبا کی شرافت کا چلن خطرے میں ہے. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ډېر زیات معزز مسلمانانو او اوریدونکو، مشرانو او کشرانو، زموږ ستاسو د نننۍ جمعه او زموږ د دې نننۍ جمعې د خطبې عنوان د عالمي سیاسي منظرنامه د هغې په حوالې سره دی. او موجوده دور کې چې مسلمانانو ته کومه لویه اهمه مسله ده، هغه د مسجد اقصی د ارض مقدس، سرزمین انبیاء، سرزمین محشر، د هغې د حفاظت په حوالې سره او د هغې پاکې ځمکې چې کوم باندې یهود هنود هغې حملاور شوي او قبضه یې په هغې باندې کړې ده، د هغې حوالې سره به موږ څه مختصر شان گزارشات چې دي نو هغه پیش کوو. مسئله فلسطین باندې ځان پویول لپاره تمهید په تور باندې یو خبره په دې اول ځان پویول پکار دي. مسلمانانو ډېرې داسې ځمکې فتح کړې وي چې هغه بیا د سیاسي کمزورۍ په وجه باندې واپس کافرانو قبضه کړي دي. لکه هغې کې زموږ استاسو د متحده هندوستان چې کوم ته بر صغیر ویل کېده، دا هم د مسلمانانو زر کاله په دې باندې حکومت تیر شوی دی. د سره سره د خلیج فارس بعضی ملکونه، خاص کر روم چې اوس ورته ایټلی ویل کېږي، داسې ډېرې علاقې داسې وي چې دا مسلمانانو اول په دې باندې په زرګونو او په سوونو کالو حکومت کړی. د هغې نه بعد د سیاسي کمزورۍ د وجې نه د مسلمانانو د قبضې نه ووتلي. اگر چې د دغه ځمکو دوباره فتح کول چې دي نو دا هم مسلمانانو لپاره ضروري دي، خو په دې کې د فلسطین او د مسجد اقصی د دې حفاظت د دې د اهمیت ولې زیات دی. نو د هغې حوالې سره مسجد اقصی
او د فلسطین د شام د دې د ځمکې چې دینو د دې اهمیت اول لکشانتي وضاحت کو او د هغې نه بعد به ان شاء الله تعالی د موجوده مسلې حواله سره یو څو خبرې کوو. نو د ټولو نه اول قران کریم کې چې کلم تاسو لولئ برکتناک ځمکه یا مقدس او پاک ځمکې خطاب چې کوم ځمکې ته ورکړی شوی دی هغه د فلسطین علاقه ده. په خوا زمانه کې چې کله د موجوده د جغرافیایي حدود د تقسیم چې نو شوی نو شام او اردن او فلسطین دا ټول علاقه چې دا به صرف په شام باندې یادېده. وروسته چې دنو بیا د جغرافیایي تقسیم وشو وس فلسطین جدا ځمکه ده شام جدا ده اردن او دا وغیره دغه جدا ځمکه. نو د ټولو نه اول د دې ځمکې چې د ټولو نه کم لوی فضیلت دی نو هغه د انبیای کرامو سرزمین او د انبیای بنی اسرائیل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې چې کوم انبیای کرام راغلي دي نو هغه کې اکثریت انبیای کرام که خاص یو علاقې سره تعلق ساتي یا د یو علاقې طرف ته غو هجرت کړي دي یا په یو علاقې کې انبیای کرام مبعوث کړي شوی زیات دي نو هغه د شام او د فلسطین دغه علاقه ده. حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام یوشع ابن نون او حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو باقاعده په دغه ځمکه کې د خپل مرګ د پاره دعا کړې ده او دغه د هجرت هم کړې. د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام حواله سره بخاری شریف کی روایت ده چې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام د چکله ملک الموت د مرګ فرشته رااله د روح قبض کولو د پاره نو د عام انسانانو نه چې دنو اجازه نه غوښتل کېږي د انبیای کرامو نه به اجازه هم غوښتل کېدو چې تا استاد مرګ ټیم راغله دی او تاسو وایي پدې. نو ټول انبیای کرامو چې دنو خپل مرګ پخ کړل. په ابتدا کې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه فرشته وهله په گزار باندې او دا غي سترګم دا غي سره متاثر شو هغه بیرته لاړ الله تعالی لر او وی ویل چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام مرګ نه غواړي. الله تعالی دا فرشتي سترګ بیرته خکړه واپس راولېګل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورته و فرمایل چې ته د غوایي په شابه لاس کې د چې څومره وختستال د لاس لاندې را لا عمره کلونه به الله تعالی تعالی عمر درکړي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا تاسو وکړه چې د دینه بعد بسوي د دینه بعد مرګ و چې بعد مرګ راځي نو اوس دې مرګ راشي. او بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې دینو دعا غوښتلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. د الله تعالی نه دعا وغوښته الله تعالی د پاک ځمکې او د بیت المقدس ته نږدې کا. او بیا د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایي وکذا التوینو ما بتاسو د موسی علیہ السلام قبرم خودلو چې دا د سره شانتي یو ډیرای شانتي ده او د هغه په خوا کې د حضرت موسی علیہ السلام قبر ده. نو دا هغه ځمکه وا چې انبیای کرامو باقاعده د دې ځمکې په خوا کې او د ځمکې ته نږدې د خپل مرګ چې دینو دا غي سوال هم کړی دی. او دا ځمکه د دې باره کې د بخاری شریف یو بل روایت دی د خاص کر د مسجد اقصی حواله سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو د نبی علیہ السلام نکړی شو چې په دې ځمکه باندې د ټولو نه اول کم یو د الله تعالی کور جوړ شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې مسجد حرام دی او بیا و فرمایل چې بیا کم کور دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا مسجد اقصی دی. تاسو وکړی شو د دې په وخت کې څومره عمر لګیدل دی په تعمیر کې. د بخاری شریف روایت دا سدي چې دی کې 40 سال عمر لګیدل. نو دلته کې بیا علما کرامو دا خبره لیکلې ده چې د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت داوود علیه السلام یا د سليمان علیه السلام په منځ کې 1000 سال تیر شوي دي. خو د دې روایت اصل مقصد دا دی چې آدم علیه السلام بیا علامه ابن حجر عسقلانی رحمه الله تعالی هغه بیا ډیر داسې روایت را جمع کړي دي چې هغه نه دا ثابتېږي چې دا څنګه چې د مسجد حرام او د بیت الله شریف د دې تعمیر دا حضرت آدم علیه السلام کړو نو د قرنګي د مسجد اقصی د تعمیر هم آدم علیه السلام کړی دی او دا غي باره کې بیا نبی علیه السلام چې دینو دا فرمایلی. د قیامت اخر نخو کې هم د بیت المقدس د فتح د نبی علیه السلام فرمای
اعدد ستم بین یدی الساعه موتی ثم فتح بیت المقدس. تاسو چې دینو شپږ نخې د قیامت د شمارې چې دا کله پوره شي نو قیامت برازي. هغه کې یو نخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خودل چې زما مرګ چې زه وفات شمه نو بس د قیامت راتلل یقیني دي. او دویم د بیت المقدس چې دینو فتح چې کله بیت المقدس فتح شي نو بیا به چې دینو قیامت برازي. او یو بل حدیث کې داسې راځي چې کله بیت المقدس فتح شي نو بیا به د مدینه شریف او د مدینه د خار چې دینو دا به وران شي دا غي نه بار بیا خروج دجال کی. نو دا خود د مسجد اقصی او د فلسطین د ځمکې د اهمیت چې دینو دا د مسجد اقصی او د بیت المقدس د وجه نه دی. او د کی چې دا کم يهودي سازشونه دي مخکې په دې باندې موږ خبره کړې ده. هغه کې د ټولو نلوي دا دی چې هغه دلته هیکل سلیمانی په نوم باندې یو بل عمارت تعمیر کول غواړي ځان لپاره. او هغه خاص د بیت المقدس چې دا کم عمارت په دغه ځای باندې دا تعمیر کول غواړي. خو زموږ استادو د مسلمانانو د دوکې د پاره دا څه چل شو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المقدس فتح کونو په یو خاص ځای باندې هغه قیام کړو. او بیا چې کله سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله تعالی هغه دوباره دا فتح کو نو چې په کوم ځای کې لک شانت قیام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کړو نو هغه ته مسجد جوړ کو او دا هغه بیا زیړ ګمبد دی هغه تقبت الصخره ویل کېږي. نن سبا که تاسو د فلسطین د مسجد اقصی تصویران ګورئ نو تاسو ته زیړ ګمبد والا مسجد چیرې نو دا په نظر راځي. خو دغه زیړ دغه چې کوم ګمبد والا مسجد دی نو ګوره دا مسجد اقصی نه دی. دا مسجد اقصی او بیت المقدس او کم چې انبیاء کرام جمع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم ذکر کړی دا د کم تعمیر چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کړو نو ګره دا نه دی. د دې يهودو دا عقیده ده کم خبر چې سلسله نشر شي او سلسله ویل شي نو دا رښتیا کیږي. نو هغه په میډیا باندې او په دغه شانتي ذرایع ابلاغ چې څومره وسایل دی په دې باندې هغه دا مشهور کړ چې دا زیړ ګمبد والا مسجد باندې دا مسجد اقصی دی. او دای د دې لپاره کړی دي چې مسلمانان به سوخ به داسې راشي چې د دیونه به بیت المقدس دا رنگ هیر شي. نو موږ وخت په بیت المقدس په ځای باندې هیکل سلیمانی تعمیر کو مسلمانان ته وایي چې تاسو هغه مسجد چې کوم تاسو ته مسجد اقصی وایي هغه خو محفوظ دی. نو د ټولو اول خدا غلط فهمي لري کوي چې د مسجد اقصی د هغه ګمبد نخه چې دنه ګره دا زیړه نه ده. د هغه ګمبد نخه تقریبا زماره د کپلو د کلر په شان کې دی. نو يهود یو دغه سازش کړی دی. دویم سازش هغه دا کړی دی چې هغه اول چې دا هټلر دا کوم منسوبه ده او خلک وایي چې هټلر د يهوديان وجلی دي. نو دغه منسوبه یو خو ظاهري پهلو ده چې یاره خلک دام مشوره کړی دی هټلر ته ودا ویل چې دا لک يهوديان دي د لپاره پرېدمه چې دا خلک بیا روس تراشه وایي چې هټلر غلط کار نه دی کړی. دراصل د هټلر چې دا کوم منسوبه اندام د هغه د دې لپاره کړی و يهوديان چې دي نو دا ډېر زیات بوزدل قوم دي. قران کریم موږ په دوره تفسیر کې دغه تفصیلی واقعات او قرآنی آیات موږ ټول ویلي دي. خو هغه چې دا کومه منسوبه جوړه کړې و او دا کوم يهوديان سلک ډېر وجلی هم دي. خدای د دې لپاره و چې دا يهوديان یو ځای ته راجم شي او یو يهودي ریاست چې نو دا قائم شي. نو هغه دغه لپاره يهوديان په مختلف علاقو کې سلک لګي ويرول او بیا یو ځای ته متحد کړه او بیا هغه یو ریاست جوړ کړ د اسرائیل په نوم باندې. او دا غي مقصد چې نو دا صرف د اسرائیل د ریاست قیام نه دی بلکې هر هغه ځای ګریټر اسرائیل چې ستوي لیکي هر هغه ځای چې په تاریخ کې هغه کې يهوديان آباد شوي او بیا مسلمانانو د هغه علاقونو يهوديان استلی دي نو هغه دوباره هغه علاقې فتح کول غواړي. دا یو ډیر لوی ریاست جوړیږي د مدینه شریفه بعضه حصہ په دې کې شامل ده کم کې چې بنو نذیر او بنو قینقاع او دغه رنګ بنو قریظه د قبایل آبادو نو هغه علاقه هم په دې کې شامل ده. نو هغه د مسجد اقصی او د بیت المقدس سره دا عربو چې دا کوم یو ډیر لوی بیلټ او دا یو ډیر لوی علاقه ده نو دا هم نیول د مسلمانانو دوباره غواړي. خو زمونږ مسلمانان چې دینو حکمرانان هغه د غفلت په خوب کې وددي او د دې خبرې په انتظار باندې دي چې د حماس یا د فلسطین چې کم حامي فوجونه دي او کم حامي خلک دي د هغه خاتمه په منتظر او مخکې د 13 ورځو کې رابطه عالم اسلامي په نوم باندې د مسلمانانو د علماو یو تنظیم دی ډاکټر قره داغي دا دغه جنرال سیکریټری دی. نو باقاعده هغه هم
دا فتوا ورکړه چې یاره اوس په عام مسلمانانو په ملکونو باندې چې نو دا مسجد اقصی حفاظت او جهاد چې نو دا فرض کړی شوی او د پاکستان هم مشهور علما کرامو دا فتوا ورکړي د چې یاره اوس ریاست اسلامی او پاکستان د پاره او ټول اسلامی ریاستونو د پاره د پکار دي چې هغه د فلسطین د پاره او د هغه د حفاظت د پاره د جهاد اعلان شې نو دا وکړي. نو زموږ استادو په دې موجوده دور کې یو دوه درې اهم ذمہ داریان جوړیږي. د ټولو ناول خدا ده چې مخکې خلکو د دې خبرې په انتظار چې یاره اوس جهاد په فرض دی او کنه دی. نو دا خبره خو علما کرامو ټول تقریبا متفقه فتوا ده په دې موجوده دور کې چې په مسلمانانو باندې د مسجد اقصی د حفاظت او د هغه جهاد فرض دی. خو اوس به هر یو مسلمان مونږ تاسو به د خپل وس مطابق چې څومره زمونږ رسایي نو مونږ باغی داغي مقابله کوو. داغي کې مونږ تاسو ته یو څو پلیټ فارمونه میسر دي او دا مونږ تاسو ته ډیر زیات آسان دي چې مونږ تاسو په هغه ځایونو باندې چې د مسجد اقصی لپاره आवाज اوچت کو داغي د حفاظت خبرو. باغی کې د ټولو نړومبه زمونږ تاسو د سمارټ فون موبایل او سوشل میډیا ده چې کم از کم زمونږ تاسو میډیا چې دنو دا خپل هغه مظلوم ورونو او د هغه مظلوم مسلمانانو په حق کې استعمال شي چې کم په فلسطین کې دی او چې کوم باندې يهود او کافران چې دنو دا پاغي باندې ظلم کوي. نو زموږ استاد یو موثر आवाज هغه ټول نه زیات په موجوده دور کې د سوشل میډیا ده. نو موږ خپل ټول چې زموږ نور څومره سرګرمیانې نو دا موږ معطل کوو یا به رسته کوو. خو د ټولو نه اول او اهم ایشو اهمه مسله به دا زموږ استاد لپاره د مسجد اقصی او د بیت المقدس او د فلسطین دا چې کوم مسله ده نو دا وي. دویم نمبر او پاغي کې اهمه خبره ده چې موږ تاسو د هغه سره په دې جنگ کې مرسته بنکو. اوس به یو سړی راځي په پاکستان کې موزه د اسرایل او د يهوديانو سره مرسته څنګه کومه نو دا هغه چې کوم مصنوعات خرسيږي او زموږ تاسو په دې ملک کې دین د دین او موږ تاسو بایکاټ کوو. دا بایکاټ په مسلمانانو باندې فرض دی. په دې قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې تاسو د يهوديانو او د کافرانو سره چې دینو دوستانه مکو. نو بیا پاغي کې معاملات چې دینو دا څه حد پر یغو سره جایز دي. خو هغه صورت کې چې کله تر مسلمانانو ته نقصان نه چې کله مسلمانانو ته د دې د تجارت نه نقصانی نو مسلمانانو باندې بیا دا هم فرض دي چې د دوی سره به داغي په تجارت کې مرسته نه کوي. نو د ټولو ناول به موږ تاسو داغي د مصنوعات چې دنو هغه بایکاټ کو. او په دې دور کې خو بیا اوس علما کرام او ټول فرمایي چې د کم دکاندار داغو پروډکټ خرڅي او اسرایلی پروډکټ خرڅي نو باقاعده دغه دکاندار نه موس بایکاټ کول پکار دي. او دا بعضی خلک په دې باندې یریږي چې یاره معیشت ور سره زمون کمزور شي کاروبار به کمزور شي. ایمانی غیرت پکار دی ان شاء الله تعالی الله تعالی به بیا زموږ استاد مرسته کوي. نو دا خو یو دا دی چې موږ تاسو په سوشل میډیا خپل د فلسطین یانو د لپاره استعمالو. دویم دا دی چې موږ تاسو به بایکاټ داغو د اشیاء نو کو چې زموږ استاد لاسونه د فلسطینیانو په وینو باندې چرته رنگ نشي. او دریم نمبر مونږ تاسو چې په دې ملک کې مونږ تاسو ته آسان کار دی چې کم خلک هم د دې يهودو او د دې اسرایلو خلاف سرګرمیانه کوي احتجاجونه کوي. دا غي باندې مونږ تاسو داغه جماعتونو بغیر څه د دین چې یره دا زمونږ پارټي دا کنه دا زمونږ تنظیم دی او کنه دی بغیر څه د دین زمونږ تاسو پارټي اسلام دی. مونږ ټول صحیح مسلمانان او زمونږ د مساجد او خاص کر بیت المقدس هغه باره کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هم فرمایلی دي چې د قیامت ته نږدې به د خلافت اسلامیه مرکز چې دا بیت المقدس او د فلسطین زمکه. او دا یو حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا قیامت ته نږدې داسې وخت راشي چې دا مسجد اقصی د لیدل دا به د انسان لپاره د دنیا او د کې چې داسې د دې ټولو نه به بهتر او افضل موږ تاسو ته. نو چې کم خلک د هغه لپاره احتجاجونه کوي د هغه لپاره هغه خلکو سره امداد کوي مالی تور باندې کوي یا په کومه طریقه باندې چې داغو سره امداد کوي نو موږ تاسو به هغه سره مدد کوو. اوس به زموږ د مانځن آباد عمار بای زموږ د مقام جماعت اسلامي امیر دی د به بهر د فلسطین د مارش د پاره د چاندي اعلان بده کوي او د بل تصادر غوړولې. نو ټول ملګری به خپل وس مطابق چې دینو پدې کې داغي سره مرسته هم کوي. دا به د فلسطینیانو سره زموږ استاد برای راست مرسته یو ان شاء الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې به زموږ استاد په نیکی کې دا جمع د نیکی په تل کې دا جمع کی. نو د ټولو ناول خو به عمار بای داغي لپاره د فلسطین مارش د اتوار پر ورځ 20 تاریخ باندې
حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامي پاکستان دغه په قیادت کې اسلام آباد کې بکیږي او دا به اپر چوک نه تر د امریکای چې کومه سفارتخانه ده ځکه د يهوديانو په شابه کوم ولاړ دي نو هغه د ټولو نه زیات امریکا او ډونلډ ټرمپ دی نو دا به امریکای سفارتخانه پورې به دا مارچ کیږي او دا احتجاج بکیږي نو ټول ملګری به اول پاغي کې خپل زوبه مونږ تاسو ټول او چې کوم کسان نشټلې یا سم مجبوری ده نو پکار ده چې هغه د نورو کسانو لپاره ملګرتیا وکي او هغه لپاره چې د مالی تعاون پدې کې وکي نو د ټول دغه یو خبره هم ده چې کم احتجاجونه کیږي او خاص کر په دې 20 تاریخ باندې چې د امریکای سفارتخانه طرف ته کم احتجاج د جماعت اسلامي ده په دې کې بغیر صدا پارټي او د هیڅ د تاسو اختلافات لري کوي او د مسجد اقصا لپاره چې د ټول شرکت کوي او د هغه لپاره چې کم مالی تعاون دی نو باغی کې تاسو پوره خپل حصہ واخلئ بل دا چې کم مسلمانان هغه عملاً تور باندې جهاد لدلې شي ول ځان رسولې شي د جنگ د دز باندې کویږي هغه د جنگ په اصول باندې خبر دي او هغه د دې طاقت لري چې هغه ځان ورسې نو هغه مسلمانانو باندې دا هم فرض شوی دي چې هغه سو کی دا جهاد د پاره چې دین ول ځان ورسې نو دغه زموږ استاد یو سو رسایان دي او یو سو کارونه دي چې موږ تاسو د فلسطین په حق کې کولای شو نو موږ تاسو باندې پکار دي چې موږ تاسو دا وکړو الله تعالی دې موږ تاسو په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله تعالی دې د فلسطین د پاک ازمکه دا غي چې کم حمایتيان او کم مجاهدین دي او کم ملکونه دا غي سره حمایت کوي الله تعالی دې هغه ټول ته دا غي ټول حامین